السلام علیکم ملګرو، دا یو شارټ کلیپس د تاسو به کتلی چې سواتي فلم سټار یعنی محمد حسین سواتي فلم سټار چې کوم دی هغه د فلم انډسټري نه یا د فلمونو ډرامو نه د دغه کار نه پښیمانه شو. نو موږ ځکه خوشحالیږو چې کله داسې یو ښه سټار چې کوم دی د یو ګندزي نه مطلب چې دا ډېر په محنت سره دغه زیاتلی وي او د دې نه مخکې چې کوم اداکار وي د هغه د ټولو دا خواهش چې موږ به دې ځای ته څنګه ورسو د هغې دپاره ډېر محنت ضرورت وي. د هغې باوجود هم چې کوم دی سواتي په دغه خپلو کړو باندې پښیمانه دی او خپل حقیقي ژوند ته څنګه راغی دا ویډیو مختصر ویډیو د پوره راسه وګورئ او د هغې نه پس طارق جمیل صاحب څه وایي د خپلو ګناهونو باندې پښیمانتیا یا د هغه چې کومه د هغې نه توبه ویستلي. نو ویډیو تر اخره وګورئ. یو ورځ به مرو هلته به مونږ ږدي په هغه ځای کې وایي چې رحمان بابا وایي چې یو دیوال ته مخ او بل ته شا شي هغه ځای کې به بیا څه شی کې څه به وي هلته چې ما هلته زه تلم ما فلمونه جوړول ما دا کول ما هغه کول. نو که دې دپاره پیدا کړي نو بیا هم ټیک ده خو که نه دې دپاره یې نه وي پیدا کړي نو زه وایم به چې ما خو الله ته دا سوال دی چې زما لکه اوسه پورې که زه هر څنګه وم مطلب مخکې هم زه هندو نه وم مسلمان وم خو لکه ما سوچ اوس دې خبرو ته وکړو چې دا مرګ خو دا خو شته دی دې نه خو بلکل چېرته تلل نشته دی. میا صاحب ماشاءالله ستاسو ضمیر دومره ژوندی شو تاسو سره دومره احساس وشو داسې اچانک دا د کله نه ستاسو داسې سوچ راغی؟ نه لکه دا خو سوچ سرجي لکه د مخکې نه هو خو لکه اوس بلکل په دې پورې شومه چې زه هغه ورځ یو سړي خواله تلمه نو لاره کې ما ته بل سړی مخې ته راغی ما ته یې څه کې ما هغه فلاني سره دوا سلام ما ته خو درې میاشتې وشوې مړ دی. دا ژوند ما ته عجیبه غونته کې شیخ کاره شو چې دا زندګي لکه ګوره دلته کې خو به که په تا باندې سخت راشي یو ملګری دی ښه دی بد دی نو که دلته زموږ یو غلط کار وم شي او موږ ته د هغې پته نه وي نو هلته کې خو د هغې معافي نشته دی. نو موږ له دلته داسې څه کول پکار دي چې زموږ هغه ځای چې کوم دی هغه لږ پر هاته شي تیاری کول پکار دي د هغې دپاره څه تیاری کول پکار دي خو بس الله پیدا کړي او الله دې زموږ نه هغه کار واخلي چې په څه زموږ نه هغه رضا کېږي او په څه زموږ هغه ځای مطلب چې خوله کېږي. کنې نو موږ خو که په علم شي نو زړګیه لکه موږ ډېر وروسته یو په علم پشي که په ایمان باندې شو نو ایمان زمونږ دومره مضبوط دی الحمدلله چې موږ مسلمانان یو او دا کلمه وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله او که داسې چېرته د شهادت ځای راشي نو کوشش به کوو دومره زمونږ ایمان شته دی الحمدلله. خو لکه چې دې حالاتو ته ګورو ورځته ورځه هر څه چینج کېږي ورځته ورځه لکه په پنجاب کې هغه لنګ ختم شو په خیبر پښتونخوا کې هغه دیره اجره ختمه شوه لکه هغه پښتو هم یو قسم دغه شوه ټول ماحول لکه ورځته ورځ ته سوچ وکړه لکه شیخ आदमी ने 99 कत्ल किए बनी इसराइल में फिर एक इबादत गुजार से पूछा 99 कत्ल हो चुके हैं तौबा होगी का नहीं होगी उन्होंने कहा उसे भी कत्ल कर दिया 100 फिर एक आलिम से पूछा 100 कत्ल किए हैं तौबा होगी का बेटा क्यों नहीं होगी लेकिन एक शर्त है तौबा पक्की हो ये शहर गंदा है ये छोड़ दे वो शहर नेक लोगों का है वहां जाके आबाद हो जा माफ कहने के मुझे माफी मिल जाए मैं हर शय छोड़ दूंगा. अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चल पड़ा. रास्ते में मौत आई. जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई आगे की तरफ तो वो यूं गिरा यूं उसके हाथ यूं और पांव यूं गिरा. तो अल्लाह ताला ने ये किस्सा हम तक पहुंचाने के लिए दोनों फरिश्तों को छुट्टी दे दी. जन्नत का फरिश्ता भी आ गया दोज़ख का भी आ गया. दोज़ख का फरिश्ता कहने लगा हमारा मुजरिम हम ले जाएंगे. जन्नत का फरिश्ता हमारा मेहमान हम ले जाएंगे. जहन्नम का फरिश्ता तौबा नहीं की हमारा मुजरिम हम ले जाएंगे. जन्नत का फरिश्ता हमारा मेहमान तौबा कर चुका है घर से निकल पड़ा है हम ले जाएंगे. जहन्नम का फरिश्ता अभी उस बस्ती में पहुंचा नहीं है हमारा मुजरिम है. जन्नत का फरिश्ता पहुंचना जरूरी नहीं है नियत जरूरी है. तो अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा जाओ भाई इनमें फैसला करो. क्या फैसला करो? ये उसकी मैयत पड़ी हुई है ये नेक लोगों की बस्ती है ये इसकी अपनी बस्ती है. फासला ना हो अगर अपने घर के करीब है तो जहन्नम वाले ले जाओ अगर नेक लोगों के घर बस्ती के करीब है जन्नत वाले ले जाओ. जैसे ये माइक इस साइड के करीब है इस साइड से दूर है
ये यहाँ गिरा पड़ा है, ये यहाँ गिरा पड़ा था, घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। जब नापने लगे तो अल्लाह ने इधर की जमीन को कहा सुकड़ जा, और घर की तरफ की जमीन को कहा फैल जा। जब पैमाइश हुई तो अपने गांव से दूर और नेक लोगों के गांव के करीब हो गया। हाँ जी बिल्कुल तासु طارق جمیل صاحب دغه بیان واورید چې په د هغوی د توبې چې کوم فضیلت دی هغه بیان کړ. د توبې ډېر برکت دی او الله پاک دې وکړي چې محمد حسین سواتي چې کومه د نیکۍ لاره اختیار کړه چې په دې کې ورته الله تعالی اسانتیا پیدا کړي او د دوی د باقي ژوند چې کوم دی د نیکو خلکو په صحبت کې او الله یې بخښنه نصیب کړي. ملګرو دا وه د نن ورځې یو شارټ کلیپ د سواتي په اړه باندې د هغوی ته د نیکې لارې راتګ دپاره ډاډګیرونه او زموږ او ستاسو لخوا د ټولې امت مسلمې طرفه په د نیکې لارې قبلولو باندې هغوی ته موږ مبارکي ورکړو. نو دې دپاره ملګرو یو ښه پیغام یو ښه ویډیو ده، نو ویډیو د سره دومره شیئر کړئ چې تر هغې پورې ورسي. او که ویډیو مو خوښه شوي بشیر خان افیشل چینل او بشیر خان افیشل پیج هم در سره لایک سبسکرایب کړئ. ویډیو کتلو لپاره ډېره مننه. تر بلې ویډیو پورې راکړئ اجازه الله پامان.